د مونځ په سجدې کې خپې لګول په ځمکې منتې دا لازمي او ضروري دي، کم از کم د یو رکن په مقدار. یو رکن مطلب دا چې 3 پیرې سبحان الله ورکې ویلی شي. نو یو رکن په مقدار چې یو ګوته هم په ځمکې باندې ولګي، دا سجده وشوه، فرض ادا شولو، مونځ صحیح ده. او که چا یو ګوته هم د یو رکن په مقدار په سجدې کې په ځمکې ونه لګوله، د سجده نه ده شوې، فرض نه ده ادا شوی، او مونځ هم صحیح نه ده. ها البته یو کس ده هغه مونځ په سجدې کې یو ځل خپې ولګولې په ځمکې باندې، او بیا یو خپه یا دواړه خپې اوچتوي بغیر د عذر نه، نو دا مکروه ده. یعنی مونځ خو شوه ده، خو لیکن سره د کراهت نه داسې طریقه نه ده پکار. نو که چا دواړه خپې هغه په ځمکې باندې لګولې دي په سجدې کې، نو دا خو صحیح ده. او که چا دواړه خپې اوچتې کړي دي سره په سجدې کې په ځمکې باندې یو ګوته هم د یو رکن په مقدار ونه لګوله، دا سجده نه ده شوې، مونځ هم صحیح نه ده. او که چا یو ځل خپې ولګولې په ځمکې باندې د یو رکن په مقدار، او بیا یو خپه یا دواړه خپې اوچتوي او بغیر د عذر نه داسې کوي، نو دا مونځ خو صحیح ده، خو سره د کراهت نه. ښه طریقه د سنت طریقه هغه دا ده چې په سجدې کې سړی خپې ودروي او د خپو ګوتې رخ هغه قبلې طرف ته کړي. دا د سنت طریقه ده. البته د زنانو دپاره چونکې نبی علیه الصلاة والسلام هدایات دا دي چې هغه به سجده داسې طریقې سره کوي چې کوم د ستر والا د عورت والی ځان به راټولوي، هغه به دواړه خپې ښي طرف ته وباسي. نو که هغه ښي طرف ته خپې وباسي، د هغه ګوتې رخ هغه قبلې طرف ته نه کېږي، نو خیر ده. کوشش به کوي زنانه هم، خو نارینهو دپاره طریقه دا ده د سنت چې هغه دواړه خپې ودروي په سجدې کې، د ګوتو رخ هغه قبلې طرف ته کړي. دا سنت طریقه ده او ښه طریقه ده.